شومه قسمت بدقسمتۍ ته ګوره ملګرو خبره وکړله چې دغه کوم افسران دي دا د بلې علاقې افسران دي د بلې علاقې خلک دي راځي ما په علاقې کې ما د قوم کومه پیسه دغه لوټ کوي خو دوی داسې نشي لوټ کولی دا ځکه لوټ کوي چې ما له خلک ورسره میلاو دي ما له مشران ورسره میلاو دي ما له ټیکهداران ورسره میلاو دي او بیا هغه ټیکهداران چې تور سره کېني بیا واویلا کوي چې موږ سره دا کېږي موږ سره دا کېږي ټول نه غټ په دې کې ملوث کسان هغه د دغې علاقې کوم ذمه داران دي ټیکهداران دي هغه ورکې موجود دي دوی ولګېدل جوړ توړې په هغې کې وکړلو کم کسان چې 20% بلو باندې تللي وو معنا دا ده چې یو کار په 1 کروڑ باندې کېږي دوی ورته ویلي چې په 80 لاک باندې کوم خپل مابین کې کېناستل په دغې ایډیا افیس کې او ورته وویل داسې به وکړو چې دغه 20% چې قوم ته پاتې کېږي نو خپله کې ولې نه تقسیموو هغه معاملات تلله طریقه کار خو به دوی ته زده چې چا په 20 بلو باندې تللي وو هغې په فایل نه یو کاغذ راوباسلو او فیصله یې وکړله چې دا خو په 20 بلو باندې ده خو د دې کوم فایل ده فایل یې مکمل نه ده لهذا موږ دې ته نشو ورکولی 18 والا سره هم داسې وکړل 10 والا هم سره داسې وکړل صرف په 1% بلو باندې دغه کوم 25 کروڑ سکیم ده هغه په 1% بلو باندې لاړ او د خون خبره زه وکړم شونید دا ده او دوی ته که بالفرض ما خبره غلطول غواړي ما سره د په میز باندې کښېني په قرآن ورسره زه دا خبره ثابتول غواړم ما ته د په قرآن باندې لاس کېږي دي چې دوی دغه کار نه ده کړی شونید دا ده چې په دې کې 3% هغه تقسیم شوي دي ما څه اندازه ولګوله د 25 کروڑ 3% به صرف ما اندازه ولګوله نو 75 لاک روپۍ هغه په دغې سکیم کې هړپ شوي دي او خپل مابین کې دغه تقسیم شوي دي هر یو سړي د خپله کومه حصه دغه حصه کړې ده زه افسوس سره دا خبره کوم نن چې دغه قومونه جمعیت العلماء اسلام را جمع کړي دي دا جماعتونه جمعیت العلماء اسلام را جمع کړي دي قوم ته دا خبره واضح کوو چې حکمران جماعت هغوی خپله ذمهداري ښې طریقې سره نه پوره کوي ما به هم غفلت وي زه د خپل غفلت بخښنه غواړم جماعتونو ته هم زه دا وایم قومونو ته هم دا وایم روچت شئ د خپل حق تپوس په خپله باندې وکړئ او که تاسو په دې انتظار باندې وایئ چې خلک به ولګېږي موږ خیال به وکړي موږ د قوم د حقوقو خیال کوم افیس ته پېښور کې هغې نه ډایرکټ 1 کروڑ روپۍ ټرانسفارمر مرمت کې راغلي دي او ډي سي افیس ته نه دي راغلي ډایرکټ د اې ډي لوکل ګورنمنټ کم ډیزګنیټډ اکاونټ ته ډایرکټ هغې ته راغلي دي او دا لپس کېږي هم نه او بیا ډي سي ولګېدلو هغو کې مې د یو کار وکړلو چې یو کمیټي ورکې جوړه کړله چې په دې کې به فلانکی وي فلانکی وي فلانکی وي دا کسان به وي کم ټرانسفارمر خراب وي دي خرچه څومره راځي آیا دا کومه خرچه دوی وایي د دومره دا او که نه ده او دا کم علاقې وله ده د هغې علاقې وله نماینده دا ټول کمیټي ورته جوړه کړې ده مجال شته د هغې کمیټۍ نه تپوس وشي تپوس کوونکی شته چې هغه 1 کروڑ روپۍ کوم طرف ته لاړلې د کومې علاقې ټرانسفارمر یې ورسره جوړې شوي دي داسې هم شونید ده چې باقاعده خپل کسان دي هغوی کومې علاقې کې ټرانسفارمر خراب شي هغه کسانو ته ووایي ټرانسفارمر ته زه جوړوم نو داسې به وکړو دومره پیسې او محلي ولا تاسو را جمع کوئ هغه ځای نه خپلې پیسې وصول کړي او دغه ځای نه خپلې پیسې وصول کړي دغه کار په دې ضلع کې روان ده محکمه جنګلات هغې ته کوم فنډ راغلی ده په محکمه جنګلات کې د باغونو لپاره همدې طریقې سره دې نه علاوه نورو میوهجاتو دغه دپاره ونو دپاره تقریبا 3 کروڑ 80 لاک روپۍ محکمه جنګلات ته دا اے ډي پي کې مخته شوي دي په دې کې د هغې دپاره میوهدارو ونو باغونو دپاره تقریبا 55 لاک روپۍ یې دي زه قوم نه تپوس کوم په زیلانګو کې په کوم ځای کې د میوې ولا باغ محکمه جنګلات لګولی ده چا ته یې لګولی ده هېڅ چا ته یې نه ده لګولی 55 لاک روپۍ دا محکمه جنګلات کې په ریکارډ باندې دي ما سره ټول ریکارډ موجود ده بې دلیله خبره نه کوم دلیل په بنیاد باندې خبره کوم دې نه ما سوا مونګفلیو د هغې دپاره پلانټس دپاره تقریبا 5 لاک روپۍ یې دي جنګلي زیتون دپاره 47 لاک روپۍ یې دي او نمایشي ګلانو دپاره کم کیارینې وغیره دي هغې دپاره 8 لاک 98 هزار روپۍ یې دي همدې طریقې سره د تیلو کم تخم د هغې دپاره 23 لاک روپۍ یې دي چا ته تخم میلاو ده کم زمیندار ته او کم کسان ته تخم میلاو ده نو خو پرېږدې ده مونږ ورته په اردو کې ورته کمبي وایي او مونږ ورته پښتو کې خړي هغه په ډیرانو باندې کوم هغه چترۍ په شکل کې کوم بوټي کېږي خړی ورته وایي کوم بوټي ورته وایي که څه ورته وایي خړي هغه دپاره هم تقریبا 4 لاک 78 هزار روپۍ یې دي کوم ځای کې دا کار شوي دي افسوس خبره ده هغې نه ما سوا زمیندارانو ته ټریننګ ورکولو دپاره د هغوی پویولو دپاره تقریبا 23 لاکه یو کم 90 لاکه روپۍ دا یې دي کوم ځای کې ټریننګ شوی ده دغه پیسې همدې طریقې سره محکمو ته راځي او بیا ملي بجټ سره دغه پیسې هغه بیا هړپ کېږي همدې طریقې سره لایف سټاک
هغه ته تقریبا 5 کروڑ 2 लाख روپۍ راغلي دي نیک مهمال ته. په هغې کې د ځناورو علاج لپاره 60 लाख روپۍ راغلي دي. مصنوعی اور دیگر مختلف طریقوں سے جانوروں کی افزائش نسل بڑھانے کے لیے رقم 2 کروڑ 22 लाख روپۍ راغلي دي. کم ځای کې دغه لګېدلې دي، کم قوم ته میلاو دي، کم علاقې ته میلاو دي. همدې طریقې سره د کم کورنۍ چرګې دي د هغوی انډې د هغوی فرمونه هغې دپاره تقریبا 1 کروڑ 95 लाख روپۍ اخې دي. د دغه چرګان او چرګې دا به اخیستلی کېږي وایي والا او دا بیا تقسیمېږي. نو په قوم کې د ټول قوم موجود ده، ټوله ضلع موجود ده، چا ته دا پیسې میلاو دي، په کوم ځای کې دغه چرګې تقسیم شوي دي، په کوم ځای کې دغه فرمونه لګېدلي دي. همدې طریقې سره ټریننګ دپاره 21 लाख روپۍ اخې دي چې خلکو ته مونږ ټریننګ ورکوو. دا پیسې کوم ځای ته راغلي. همدې طریقې سره د جنګلاتو والا هغه مو شول تقریبا 1 کروڑ 50 लाख روپۍ هغې ته مختص دي. دا هغه خبره دي چې دا په ریکارډ باندې دي. دې نه ما سوا یوازې ایډ لوکل ګورنمنټ زه نه یادوم، پی ایچ ای پبلک هیلث راواخله، سی این ډبلیو راواخله، هره محکمه راواخله. د نن نه واخله تر 15 کاله 10 کاله مخکې د دې ټول ریکارډ ته راواخله. په هر سکرین کې به 10 بیلو 20 بیلو 18 بیلو 15 بیلو باندې به تک شوی وي. وروسته بیا د ټول ټیکداران سره خپله کې محکمې سره ناست وي، بیا بیا همدغه کیسه ورته برابره کړې وي، بیا به اعتبار ته راوستي وي یا 1% یا 2% ته به راوستي وي او خپل مابین کلینیکونه او خپل مابین کې کمیشن دغه به تقسیم شوي وي. دا حال ما د انګو ده. دا هغه خبرې دي چې دې خبرو جمعیت العلماء اسلام مجبوره کړلو چې بس دغه کار د یوازې مونږ هم نه ده، قوم خبرول دي، قوم راوچتول دي، جماعتونه راوچتول دي او د دغې حقایقو نه خبرول دي چې دا کوم حکمران جماعت ده هغوی باندې قوم اعتماد کړی ده. خو لیکن په کار دا وسو دي دغه زیات راغلي وي دا ټول حقایق د هغوی په مخې ته وي. کېدای شي ما خبرې غلطې وي، هغوی ښې طریقې سره دې جواب کړی وي، معامله به ښې طریقې سره حل شوې وي. هغې نه ما سوا کمیشن خورۍ په هرې محکمې کې هغې نه ما سوا یو خو مالي کرپشن ده، مالي کرپشن نه علاوه اخلاقي کرپشن. اسپتال کې حضرت مفتي صاحب تاسو ټولو په علم کې دا تاسو ټولو ته ذکر کړی چې په هغې کې کوم حال روان ده. هغې نه ما سوا د لختي بنډې والا مسلې ته به زه راشم، خبره زه مختصر کوم. عمومي ضلعي انتظامیه دا د عوامو او د ادارو په مابین کې د برج حیثیت لري. دا مسایل به ښې طریقې سره حل کوي. افسوس سره دا خبره کوم چې دوی کوم کردار دا کردار ښې طریقې سره نه ادا کوي. که دوی دا خیال وي چې زه به مسایل په زور باندې حل کوم، دوی دا خیال وي زه به د مسایل په ډنډې باندې حل کوم، کله هم په مسایل په ډنډې باندې نه حل کېږي. اوسه پورې موږ خاموشي وکړله. که په صحیح طریقې سره دا قوم ته ډیل کوي، موږ یې تا ملګري یو، تا څه کوم ځای کې موږ ته وینا کړې ده، موږ هغه ځای کې تا ته مخېته شوي یو. ایچ ډي اے مسله وه، قوم او خلکو او د دوی مسله وه. الحمدلله جمعیت العلماء اسلام زه په خپله باندې نور مشران ورکې نه وتل، ډېر په خوش اسلوبۍ سره هغه مسله حل شوله. انتظامي ته پکار دا ده څه د افغانیانو مسله راغله، همدې طریقې سره لختي بنډه او د کډاکانې مسله راغله. دې ته پکار دی چې مشران یې راغوښتي وې، مشرانو دې مابین کې جرګه کړې وې، دا خلک یې ښې طریقې سره پوه کړي وې، یو فیصله یې کړې وه، معامله به ښې طریقې سره حل شوې وې او دوی ولګېدل، مشران یې به یې پاس کړل، په خپله باندې لاړل، زور په بنیاد باندې هغه مسله حل کوله. د دغې پیسې په توسط سره مفتي صاحب په خدمت کې دغه ګزارش زه کوم چې دې انتظامي ته پکار دا دی، موږ تجویز دا ده چې په ضلع کې کومه مسله هم راشي دغه ټول مشران ورته تیار دي چې کوم خدمت عمر باندې راشي انشاءالله دا به ښې طریقې سره کوي. ځینلنګو عوام داسې دي چې دوی ته کومه مشران خبره وکړي هغې کې بیا دویمه خبره نه کوي. دغه کومه مسله ده، د دې مسلې حل زور نه ده. اوسه پورې موږ سترګې وغړولې، موږ سترګې پټې کړې، خو که داسې ظلم روان وي او یمو عوامو سره دغه ظلم کېږي نو بیا موږ خاموش نه شو پاتې کېدلی. آیین او قانون په دایرې کې دننه کم حق آیین موږ ته راکړی دغه موږ پرویکار ولو هغې باندې به ښې طریقې سره عمل کوو. څه کسان یې داسې هم کړي دي، افسوس سره زه دا خبره کوم لکه دا کم انسانیت ته ته ولګېدلې هغه ځای ته ته ورغلې په کسانو د غوږونه ونیول. اخر دا انسانیت ده؟ دا کم تعلیم تاسو کړی د هغې دغه اخلاق تاسو ښودلي دي. موږ د دې غندنه هم کوو، موږ د دې مذمت هم کوو. په کار ده چې انتظامیه په دې باندې بخښنه او معذرت هم وکړي او کوم کسان یې ګرفتار کړي دي فلفور دغه کسان ښې طریقې سره رها کړي، حوالات کړي ورسره دي. هغې نه مثلا ما علاوه امن او امان په حوالې سره خبره وشوله. ما تجویز دا ده هر سړي د خپله ذمه دارۍ ده. ما کومه ذمه دارۍ ته په کار ده چې خپله ذمه دارۍ په خپله ادا کړم.
دغه ذمہداري د سکیورټي ادارو ذمہداري ده پکار ده دغه ذمہداري په خپل باندې ادا کړي جمعیت العلماء اسلام موقف هم دغه ده دغه ذمہداري د ریاست ذمہداري ده د سکیورټي ادارو ذمہداري ده یا د عوامو تحفظ ورکول امن او امان د دوی ذمہداري ده د ښې طریقې سره ادا شي ها کوم ځای کې قوم ته ضرورت وي کوم ځای کې د مشرانو ته ضرورت وي هغه ورسره شانه بشانه ولاړ وي په اخر کې زه حضرت مفتي صاحب ته تجویز دغه ورکوم نور فیصله د دوی ده انشاءالله که داسې وشي د څومره هم دغه ځای کې پیسې راغوښتلې شوي د جماعتونه دي او قومونه دي یوه کمیټۍ جوړه شي هنګو ایکشن کمیټي په نامې باندې او په دې کې د ضلع هنګو څومره قومونه دي د هغې ټولو قومونو نمایندګۍ هم وي څومره سیاسي جماعتونه دي د هغوی نمایندګۍ هم وي یوه غټه کمیټۍ جوړه شي او هغې نه بعد بیا هغه غټه کمیټۍ ولګېږي یو وړه سمال هغه سب کمیټۍ کې جوړه کړي چې کوم ځای کې د غټې کمیټۍ ضرورت وي هغه راغواړي او کوم ځای کې سب کمیټۍ وي هغوی به ښې طریقې سره مخې ته کومه خبره ده هغه خبره بیایي ما دغه تجویز هم ده دې نه ما سوا ډوډۍ کې څه کومه واقعه شوې تاسو ټولو په علم کې ده انتظامي نه موږ په دې خوشحال یو چې کومې خبرې موږ سره کړي دي هغه خبرې باندې هغوی موږ سره عمل وکړو لا اوس پرې موازي نه دي میلاو مفتي صاحب په خدمت کې ما دغه ګزارش هم ده کسانو یې ډوډۍ هغې کومه د متاثرینو شهداو د زخمیانو کوم موازي دي هغه هم هغه د ښې طریقې سره ویل کړلی شي هغې نه ما سوا ملګرو د قومونو متعلق د ستونزو د مسایلو خبره وکړله هغه د موږ تجویز دا ده چې حکومت انتظامیه دا د ده ذمهدارۍ ده دا د نورو کارونو نه توجه کټ کړي او دغه کومه ذمهداري ده هغه ذمهداري ښې طریقې سره هغه سر ته ورسوي زه په همدغې خبرو باندې خپلې خبرې ختموم یو ځل بیا څومره هم شرکای مجلس یې ټولو د زړه د کومې شکریا ادا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم جمعیت علماء اسلام پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف عوامی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق شہید پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی پاکستان اہل سنت امائدین اہل تشیع امائدین قومی امائدین دی مختلف قومون و مشران نوجوانان ضلع ہنگو صحافی برادری تاجر برادری او دی دوارو تحصیلو جمعتونو او دی اغو ذمہدارانو او دی جمعیت علماء اسلام دی مو دا ملگری سالاران دی دغو شکریہ ادا کری او دی تاسو دی دغو تمام شرکاو شکریہ ادا کری مدی تاسو تقریبا دی دغو درو گنٹو دی دغ اجلاسو دی مختلف خلقو دی اظہار رائے آغین مدی دغو خبرو آہز وکرلو دی اعلامی پر شکل کی آغال تاسو محکیمو پشکو بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیت علماء اسلام زیر ہمو کی زیر اہتمام منعقدہ آل پارٹی کانفرنس میں مختلف سیاسی مذہبی سماجی صحافتی اور مختلف اقوام کے مشران ضلع ہمو کو درپیش بنیادی مسائل پر تفصیلی غور اور حوض کیا کانفرنس کے شرکاء نے اس امر پر شدید تشویش کا اظہار کیا کہ ضلع ہنگو مسلسل بنیادی سہولیات صحت تعلیم روزگار امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں میں نظر انداز ہونے کے باعث پسماندگی کا شکار ہے جبکہ عوام کی جائز حقوق مسلسل متاثر ہو رہے ہیں کانفرنس میں متفقہ طور پر درجہ ذیل اعلامیہ منظور کی گئی نمبر 1 حکومت پاکستان اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ انتخابات سے قبل ضلع ہنگو میں شفاف غیر جانبدارانہ اور درست مردم شماری کو یقینی بنایا جائے اور اس کی بنیاد پر ماضی کی طرح ضلع ہنگو کی 2 صوبائی اسمبلی
اور ایک قومی اسمبلی کی نشست کو بحال کیا جائے۔ نمبر 2 پاسو تا منظور ادا۔ نمبر 2 ضلع ہنگو کی سرکاری اسپتالوں کی ابتر صورتحال، طبی سہولیات کی شدید کمی اور حالیہ افسوسناک واقعات کے اعلی سطح غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کیا جائے اور عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کیا جائے۔ واقعہ نمبر 3 حالیہ ڈاکٹروں اور دیگر سرکاری بھرتیوں میں میرٹ کے مبینہ خلاف ورزیوں کی شفاف تحقیقات کیا جائے اور حقدار امیدواروں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ واقعہ نمبر 4 کانفرنس ضلع ہنگو میں مبینہ کرپشن کمیشن پوری اختیارات کے ناجائز استعمال، اقرب پروری، ترقیاتی فنڈ میں بے ضابطگیوں اور ترقیاتی کاموں میں ناقص مٹیریل کے استعمال پر شدید تشویر کا اظہار کرتی ہے۔ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ضلع ہنگو کی سرکاری تعلیمی اداروں کی زبرحالی، اساتذہ کی کمی، بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی، تعلیمی معیار میں مسلسل گراوٹ اور انتظامی غفلت پر شدید افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں کی بحالی، اساتذہ کی تقرری، بنیادی سہولیات کے فراہمی اور معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات اٹھایا جائے۔ منظور ذرا عمل کرو تا۔ نمبر 6 ضلع ہنگو میں بد انتظامی نااہلی اور عوامی مسائل کے حل میں غیر سنجیدگی کا فوری نوٹس لیا جائے اور تمام سرکاری اداروں کو عوام کے سامنے جواب دہ بنایا جائے۔ منظور آتا۔ نمبر 7 SNGPL مول کمپنی اور دیگر سرکاری و نیم سرکاری اداروں میں ملازمتوں، انٹرنشپ اور اسکالرشپس میں ضلع ہنگو کے نوجوانوں کو ان کا جائز حق دیا جائے اور مقامی افراد کو اولین ترجیح دیا جائے۔ منظور رہتا۔ نمبر 8 ضلع ہنگو میں غیر اعلانیہ اور ناروا بجلی و گیس لوڈشنگ کا فوری خاتمہ کیا جائے اور عوام کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 9 جمعیت علماء اسلام ضلع ہنگو سانحہ ضروری بننے کے متاثرین سے کی گئی حکومتی وعدے اور معاوضے فوری طور پر ادا کیا جائے۔ نمبر 10 ضلع ہنگو میں امن امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے مؤثر اور مستقل اقدامات کیا جائے تاکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ نمبر 11 یہ کانفرنس ضلع ہنگو کی مختلف اقوام کے درمیان جاری تنازعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے اور حکومت کی خیبر پختونخوا ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ریونیو حکام سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان کی درینی اور تنازعات کی مستقل اور منصفانہ حل کے لیے فوری، غیر جانبدارانہ اور مؤثر اقدامات اٹھایا جائے۔ نمبر 12 یہ آل پارٹی کانفرنس حکومت پاکستان اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام بے گناہ لاپتہ افراد کو قانون اور آئین کے مطابق جلد از جلد بازیاب کر کے رہا کیا جائے۔ منظور کانفرنس کے شرکاء نے حکومت، متعلقہ اداروں اور منتخب عوامی نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے فوری، سنجیدہ اور عملی اقدامات کریں اور اس کے ساتھ مفتی سید جانان کی قیادت میں ضلع ہنگو کی تمام سیاسی اور سماجی قائدین پر مشتمل ہنگو ایک شرعی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گی۔ مذکورہ کمیٹی باہمی مشاورت سے آئندہ اور امن اور جمہوری لائحہ عمل کا اعلان کریں گے تاکہ عوام کی آئینی اور
حقوق کا ہر ممکن تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور ہر پارٹی دوا کسان متعلقلی روکای خدا سی دوا کسان ساغا فارین وی او هغه بیا چېرته قتلل وي رتلل وي هغه تپلای شي او قومي مشرانو نه د درخواسته که هر یو منکم سلنا یو کاس دعا کوي هغونه مې د موټرو کې انشاءالله العظیم دا پروګرام باندې غشوندي جهري و سري وي مخکې به انشاءالله العظیم د حقوق د حقوقو تحفظ او انګو ته خپلې مسلې په خپله باندې حل کولو دپاره به انشاءالله العظیم جدوجہد جهري ستو او یو ځلې بیا جمعیت علما اسلام ضلع هنګو د تاسو تمام راغلو مېلمنو د زړه د کومې نه او د زړه د ویښ نه شکریا ادا کوي الله مدارتل قبول منظور کا او الله د دادی هنګو د خیر او د فلاح دپاره دادی کامیابۍ ذریعه وګرځول کي او انشاءالله العظیم چا یو پروګرام شوی ده ټولو په خدمت کې ګزارش ده یو ملګری به خپل ځای نه نه اوچتېږي دغه ځای کې کوم مشران دي د میزونو ته ناست دي دوی به په همدې ځای باندې چای به همدې ځای ته راوړلی کېږي او د وروسته کوم ملګري دي دغه ملګري دعا نه بعد د افاتین هغه طرف ته چای بندوبست شوې ده دغه ملګري به هغه ځای ته لاړ شي او دې ځای کې کوم میزونه به چې ناست دي دوی ته همدې ځای ته چای راوړلی کېږي مفتي صاحب دعا وکړي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله د کومه پیسې وشوله چې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي کوم مقاصد لپاره د دې نکاح شوی دغه مقاصد په دې طریقې سره حاصل کړي الله د ټول قومونو په دین او په دنیا باندې ښایسته لري هر قسم آفات او بلیاتونه یې وساتله کړي په بدامنۍ په امن باندې بدله کړي مسایل په خیر سره حل کړي ځینې ټولې جامې باندې رحم وکړي څومره خلک راغلي دي د دغې علاقې د مسایلو د حل لپاره یې تکلیفونه کړي دي الله دغه تکلیفونه په سم وخت کې په کار راوستلی کړي دا موږ ټولو نه رضي شي وکل الامر الى الله ان الله بصير بالعباد ټول ملګري په خپل ځای باندې کښېنئ او د ورځې پر ځای ولکه ملګري دا پر دین هغه طرف ته لاړ شي چې پروګرام شوی دی The bank chairman. Live.